السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زه یم علي خان او نن مې ستاسو لپاره یو بهترین شارټس راوړی دی. راځئ چې د شارټس څه وګورو. راځئ ګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کو چرته یو انسان دا غواړي چې الله تبارک وتعالى دې د په رزق کې برکت واچي، الله دې د حلال فریوان روزي ورکړي، دا خواهش دی او دا غواړي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي چې کله دې کور ته داخليږي کنه نو په خپل کور والا باندې دې سلام اچي، په خپل کور والا باندې دې سلام اچي. اکثر خلک شرمېږي، یاره زه په کور والا باندې سلام اچوم، دا به څنګه چلي؟ نه، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث دی چې کله کور ته داخل شي په کور کې کو هر څوک ستا کور والا یا بچی یا د مور یا د پلار یا بل څوک په هغې باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي سلام ور واچوه. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کو په کور کې هیڅ څوک نه وي، خوشی کور دی ور داخل شي، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په ما باندې درود ووایه. کو کور کوئی څوک په هغې باندې سلام اچوه او که څوک نه وي نو په ما باندې څه وایه؟ درود ووایه. ته ګوره الله تبارک وتعالی ستا په رزق کې څومره برکت اچوي. یو دا عمل کوه. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي کله چې ډوډۍ خوري که نه، ډوډۍ خوري د هغې نه مخکې هم وضو کوه او د هغې نه بعد کې هم وضو کوه، دس کوه. د ابن ماجه حدیث مبارک دی. د وضو نه مراد دلته دا دی چې کله ډوډۍ خوري که نه نو د هغې نه مخکې لاس انځه مخکې او خوله کنګالوه، او کله چې د ډوډۍ وخوړله د هغې نه وروسته هم لاس وینځه او خوله کنګال کا. مصیبت خدا دی ډېر کرته خلک خو د ډوډۍ نه مخکې اوس لاس انځي، خو چې کله ډوډۍ وخوري د هغې نه بعد کې لاس انځل دا ختم شوي دي، بلکې دغه ټیشو پیپر پروت وي زر به یې راواخلي لاس به پې پاک کړي. لکه په ټیشو پیپر دی لاس پاک کړو ټیک د پاک پې که خو سنت طریقه خو مه پرېږده که نه، لاړ شه د هغې نه وروستو لاس وینځه او خوله کنګال کا. نو دویم عمل دا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي کوم انسان چې د ډوډۍ خوړلو نه مخکې لاس انځي او خوله کنګالوي او چې کله ډوډۍ وخوري د هغې نه وروسته هم لاس وینځي او خوله کنګال کړي، الله تبارک وتعالی به د ده په رزق کې ډېر زیات برکت اچي، الله به حلاله فریوانه روزي ورکوي. دریم حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي یو ځای ډوډۍ خورئ. کوم خلک چې یو ځای په جمع باندې ډوډۍ خوري الله تبارک وتعالی به د دې انسان په رزق کې برکت واچي، ځکه الله تبارک وتعالی په جمع کې برکت ایښی دی. په جمع کې الله تبارک وتعالی برکت ایښی دی. هر کار چې په جمع باندې کېږي که نه په هغې کې الله برکت اچولی دی. نو کور کې ده، ښځه دي ده، بچي دي چې ډوډۍ خوري هغه ځان سره په یو ځای باندې کېنوه، مور دي ده، پلار دي دی ډوډۍ خوري نه هغې ځان سره یو ځای په دسترخوان باندې کېنوه، په یو ځای چې ډوډۍ خوري ستا په ډوډۍ کې به برکت وي. څلورم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي حدیث مبارک دی وایي په دسترخوان باندې چې کومې ټوکړي ورتاوي شي او پاتې شي دا ټوکړي چې څوک رالي او خوري که نه الله تبارک وتعالی به د ده په روزۍ کې برکت اچي، الله به د ده په رزق کې برکت